هغې ته مسجد ضرار ویلی شوی قرآن او حدیث او دی چې کوم دی دا مسجد د دې لپاره جوړ کړو چې دا به زموږ د مشورې ځای په دې کې به موږ راجمع کېږو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله راغلل نو دغه منافقین ورته وایي چې ای د الله رسوله موږ چې دا مسجد جوړ کړی دی دا تبوک دا مسجد ضرار نو وایي په دې کې زموږ غرض دا دی چې کمزوري خلک دي ناتوان خلک دي هغوی به راځي او په دې کې به مونځ کوي ځکه ډېر نابینا خلک دي او کمزوري خلک دي هغوی ستا مسجد ته نشي درتلی نو موږ به دا اراده کړې ده چې هغوی به څه شي هغوی به په دې مسجد کې مونځ وکړي نو د الله رسوله ته راشه او زموږ په دې مسجد کې د برکت دپاره مونځ وکړه چې زموږ دې مسجد کې الله برکت واچي نو د بار خبره وی جدا وا وی اندر کی بات اور ہے دنه خبره چې کوم دی جدا منافق وکړ دی د الله او د رسول د خوشحالۍ لپاره یو کارم نه کوو ولې دا کافر هغې د اعتقادي منافقین ویلېږي بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه اوس خو په دې کار کې مصروفه یم د جنګ په خروج کې چې کوم دی زه مصروفه یم او په تیارۍ کې مصروفه یم خو چې کله زه د دې غزا نه واپس راشم نو زه به ستاسو دې مسجد ته درشم دی به دې اراده باندې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د دې غزا نه واپس راشي نو زموږ په دې مسجد کې به مونځ کوي او بیا به د هغې نه وروسته به موږ به د خپل خباستونه په دې مسجد کې کوو خپلې مشورې به کوو زموږ مشران به راغونډېږي خپل یو مرکز یو شورا ځای چې کوم دی د ځان لپاره دا جوړ کړه نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واپس راغی دوی په دې انتظار باندې و الله رب العزت دا حکم وکړو وحی نازله شوه چې لا تقم فیه ابدا ای پیغمبره په دې مسجد کې چرې ونه درېږي په دې مسجد کې چرته مونځونه کې ځکه دا خو دوی د خپل ځان لپاره د شورا او د مشورې یو ځای جوړ کړی دی په دې کې به دوی راجمع کېږي خپلې مشورې به کوي د اسلام بېخکندي به کوي نه ای زما رسوله چرې هم په دې جومات کې چې کوم دی د مسجد دپاره او د مونځ دپاره ونه درېږي د دې منافقینو حوصله بړاونه کړي نو وایي دغه دوران منافقین چې کله رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی نه انکار وکړو بلکې د دې په مقابله کې الله رب العزت ورته دا حکم وکړو چې هغه مسجد اسسه من اول یوم هغه مسجد چې الله رب العزت د اولې ورځې نه هغې آبادي کړې د الله رسوله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راتلو نو اول پړاو یې په قبا کې واچول